أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها. مخی آیت مبارکه کی د منافقانو دو قسمونه بیان شول. دی آیت مبارکه کی په اعتبار د جنگ سره د منافقانو یو دریم قسم بیانېږي چې د دوی سره د جنگ کولو حکم کړلی شوی دی. د دوی د پټ شرارت د وجې نه او مخکې کم قسم چې بیان شو نو د هغوی د بېوسۍ د وجې نه د هغوی سره د جنگ حکم نه دی کړی، بلکې وی فرمایل فما جعل الله لكم علیهم سبیلا، ستاسو دپاره الله تعالی په هغوی باندې د جهاد لاره نه ده پرېښودې. او دا دریم قسم چې دی نو دوی سره د جهاد حکم دی په وخت د لاس بر کېدلو کې. فرمای ستجدون، زر دی چې بیا به مومئ تاسو ته به میلاو شي آخرین نور منافقان د دې مخکینی دوو نه علاوه. دا یو دریم قسم دی. یریدون ان یأمنوکم، دوی دا غواړي چې په امن کې شي ستاسو نه. نو ظاهري طور تاسو ته وایي چې مونږ مؤمنان یو، مونږ ایمان راوړی دی. ویأمنوا قومهم، او دوی دام غواړي چې د خپل قوم نه هم په امن کې شي د مشرکانو نه. نو هغو ته هم د ظاهري طور باندې د په شرک باندې د کېدلو خبره کوي. کلما هر کله ردو الی الفتنه، چې واپس کړلی شي دوی فتنې ته، ارکسو فیها، نو نسکور پریوزی پای کې. یعنی ظاهری طور باندې دوی خو هغه ایمان قبول کړی دی خو چې کله د شرک موقع ته په لاس ورځي، د مشرکینو هغه په مجلس کې، د مشرکینو په عبادت خانه کې، نو د مزید اعتماد برابرول دپاره د هغوی د مخې د هغوی هغه ټول شرکیه رسومات وکړي چې د دوی اعتماد سوا شي. یا دا مراد دی چې ظاهري طور باندې خو دوی د دواړو سره هغه د خپل عقیدې یو شان کېدلو تذکره کړې ده، لیکن کله چې دوی ته موقع میلاویږي د مسلمانانو خلاف د سازش کولو، نو دوی پای کې بیا کمی نه کوي، موقع بیا نه ضایع کوي. فإن لم یعتزلوکم، نو کچری دوی ډډه ونه کړه ستاسو نه، ویلقوا الیکم السلام، او دوی وانه چوله تاسو ته صلح، دوی د دې خپل حرامیتوب نه چې کم پټ په دوی کې پروت دی چې دوی
موقع د لاس نه ضایع کوي نه. دا شرارت نه که دوی قلار نشول او تاسو ته مضبوطه صلح پیش نه کړله چې پای کې د دوی د ضرر مکمل طور باندې قم وشي چې د دوی ضرر بیا اډو کېدی نشي. ويكف ایدهم او دوی بند نکړل خپل لاسونه ستاسو ته د نقصان رسولو نه. فخذوهم نو نیسئ دوی قید کوئ کله چې ستاسو په دوی لاس برکیږي. وقتلوهم او وجنئ دوی حیث ثقفتموهم چرته چې تاسو لاندې کړئ دوی. واولئک او دا کسان چې دي جعلنا ګرځولې د مونږه لکم ستاسو دپاره علیهم په دوی باندې سلطانا دلیل مبینا ښکاره. ستاسو دپاره د دوی د وژلو بیا ښکاره دلیل شته دی. بیا تاسو ته څوک هغه د فساد نسبت نشي کولی، نه څوک دا ویلی شي چې دا دهشتګرد دی یا دا فسادي دی ځکه چې دوی ډیر زیات فساد کوونکي دي. د دوی فساد ښکاره دی او د فسادي وجل او قید کول دا فساد نه دی بلکې دا خو بعینه هغه امن دی. ستجدون زرد چې بیا ومئ به تاسو آخرین نور کسان یریدون چې دوی غواړي ان یأمنوکم چې په امن کې شي ستاسو نه ویأمنو قومهم او د خپل قوم نه په امن کې شي. کلما هر کله ردو چې واپس کړلی شي دوی الی الفتنة فتنې ته ورکیسو نسکور پریوزي فیها پای کې. فإن لم یعتزلوکم نو کچرې دوی ډډه ونه کړله ستاسو نه ویلقوا الیکم السلام او وینه وغورځوله تاسو ته صلح ویکفوا ایدیهم او منع نه کړل دوی لاسونه خپل. فخذوهم نو نیسئ دوی وقتلوهم وژنئ دوی حیث ثقفتموهم چرته چې لاس برکیږي ستاسو په دوی باندې. واولئک او دا کسان چې دي جعلنا ګرځولي د مونږه لکم ستاسو دپاره علیهم په دوی باندې سلطانا دلیل مبینا ښکاره. الحمدلله رب العالمین المتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار موږ ته قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د کامل عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.